متقی حق چاته وایي چې هغه عملا مزل هم کوي. او ورسره عمر فاروق نه چا پوښتنه وکړه، تېره جمعه مې دا خبره کړې وه چې قول به د عمر فاروق وي که نه، خو چې ښه قول وي سنیان عمر پسې تړي، شیعګانې علي پسې تړي، که کړی بل چا هم وي، خو چې دا هغوی کړی دی. نو دا قول دی چې چا پوښتنه وکړه چې متقي څه ته وایي، نو عربو به پخوا هم غټې غټې جامې کولې. نو یو کس ورته وایي چې تقوا دې ته وایي چې لکه دواړو طرفو ته خارداره لاره وي، دې طرف نه هم ازغي وي، دې طرف نه هم ازغي وي، او د کلاو جامو والا دې مینځ کې ځي او ځان پسې کپړې راټولي کړي او روان وي او ځان ساتي. یو ځان داسې ساتل وي چې ته چې په دې لاره روزم نه هلته کښېنم جومات کې ذکر کوم، دې ته تقوا نه وایي. تقوا دې ته وایي چې د خارداره لار باندې به ځې او د خار نه او د دې زغیو نه به ځان ساتې، دې ته تقوا وایي. نو تقوا ویلی کېږي خپلې منزل مقصود ته تلل او د لارې د مشکلاتو نه ځان ساتل. یو هغه سړی دی چې مشکلاتو نه ځان نه ساتي، روان دی خو غم نه کوي، نو هغې په باره کې الله ویلي دي سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کم خلک چې کفر والا وي، ملا یې تړلې ده ګناه او معصیت ته، هغه له که ته دین بیانوي او که قرآن ورته بیانوي، څه ضرورت او څه فایده او نقصان هغه نه ورکوي. نو هدى للمتقین کې بنیادي نقطه دا ده منزل مقصود ته تلل او د لارې د ټولو خطراتو نه ځان بچ کول. الله فرمایي زما په کتاب کې دا ترتیب پروت دی. مسلمان وایي چې نه دا بخاري کې شته که نه، موږ ته د قرآن څه ضرورت دی. تبلیغیان ورته راووتل چې ورپسې الاعمال کې شته، ستا بخاري هم دغه دی کېږده. اوس دوی له غوسه ورغله، زما په دې خبره پوهېږئ، غوسه خو تا له 1300 سال مخکې په کار وه چې تا کله قرآن پرېښی و بخاري دې راغستی و، بیا دې بخاري پرېښو مشکات ته راواغست، اوس هغوی مشکات هم درته پرېښو فضایل اعمال یې راواغست. ودرې مخکې تماشه کوه، مخکې تماشه کوه چې ته کوم خوا روانې مسلمان نه یې. مسلمان منځونو والا ته نه وایي، مسلمان رجوع والا ته نه. د دومره لویه دنیا الله یوه منزله نه ده جوړه کړې. په خبره پوهېږې؟ د دوو ورونو منځ کې چې معامله راشي حیران به شې، د هغوی په جوړولو به دې میاشتې ولګي. ولې؟ دین نه مني، نه یو ورور دین مني نه بل. هر یو دا وایي چې نیم زرما ټول زما، او منځونه به دومره اوږده کوي. حجونه زمونږ یو تره و، هغه چېرته پخوا زمانه کې حج له تلی و، بیا به چې راغی وایي ما کپۍ کې ټولې دروازې شمارلې وي، دې بیت الله کې چې څومره دروازې دي دا ما شمارلې دي، ما مسترانو جوړې کړي دي، نو که تا شمارلې دي نه صحیح. چا چې جوړې کړي دي هغه هم څه ضروري نه دی مسلمان وي. نو شمارلو سره سړی مسلمان کېږي؟ مسلمانه تا سره ګپ لګولی دی خلکو. تا کې ملا کې دین نشته، پیر کې دی دین نشته، مدرسه دی، هسپتال دی، خو ډاکټران یې ټول بیماران دي، د بغض بیماران، د حسد بیماران. زه کله کله په دې لار باندې ځم، زه خو ډېرې تجربې، زه ګپ ډېر لګوم خلکو سره. ما ته خلکو یې دا ډېر ګپونه مه لګوم، زه ورته چې بس ته پرېږده، زه په دې چا خپل عادت، زه خلک ګورم. زه چې په لار روان وم زه تجربه کوم، کلګري سړي باندې ورشه، چرسي باندې ورشه، په شرابي ورشه، خالص دنیا پرست چې هغه عاجز به مونځ و روژه ډېر کم پېژني، هغه پې ورشه، هغه به تا ته وایي چې اسلام علیکم جي، او که تا ورته وایي چې اسلام علیکم وعلیکم السلام جي راځئ چای وڅښه. خو چې د ګیري والا یا تبلیغ کې څو ورځې لګولي وي، یا چرته ملایانو اهل حدیثو پنجپیریانو سره یې ناسته کړي وي، خو چې ملا وایرس ورته لګېدلی څه شی چې دې ډینګي چې چلی وي، ملا ډینګي چې ملا ډینګي سره یې ناست هغه داسې روان وي په لار، ته به یې چې که خوري وي تسپې به یې ورغوڅي داسې به روان وي، او که ته یې ولیدې او که سلام دې پرې واچوه الله که جواب درکوي. هغه ګوري چې زه تبلیغي یم نو تبلیغي له به جواب ورکوم، هغه ګوري چې زه پنجپیری یم نو چې پنجپیري نه تاو راتاو شم، هغه ګوري چې زه اهل حدیث یم نو اهل حدیث سره به مینه کوم. داسې نه ده، تجربه وکړه په دنیا. د ګیرې والا سړي کې چې کوم بغض وي، په هغه کې چې کومه کینه وي، ولې هغه ته ملا ویلي وي چې دین جنت چې دا صرف په مانځه ملایي، او هغه زړه کې وي چې جنت ما کاره کړی دی، الله پاک زما خپل رشته دار دی، تا پکې کار څه. مسلمانانو اسلام معاملاتو ته وایي. څه شي ته وایي؟ معاملاتو ته، د دنیا روزګار ته. ښځو منځ کې به ګرځي او ښځې ته به بد نه ګوري او سترګې به ورته نه غواړي، ښځې سره به خبرې کوي او سینو ته به یې نه ګوري. دا نه چې زه ښځې ته ګورم، زه ښځې سره خبرې نه کوم، مخ دې پټ کړی، دا ته څه شی دا تا ته چې خبرې به کوي د سړي په شان به یې کوي.
معامله به ورسره کوي او دغ ځای له به یې سترګې غړوي چې هغه ځای ته یې د سترګو غړولو اجازه کوي. مسلمانه معاملاتو کې دین راوله، معاملاتو د پاره دا دومره غټ قرآن څه له راغلی دی؟ معاملاتو له، دا به کوي دا به نه کوي. ګوره قرآن کې اخري خبره کوم، بیا مونځ کوو. قرآن کریم وی آمنو یؤمنون. مولایانو نه پوښتنه وکړئ، نور مولایان نو بل څه پوښتنه مه کوئ، خو ځنه ځنه شیانو کې ځان مطمئن کوئ، دا حقیقت چې معلومیږي درته. مولا ته ووایه چې دا آمنو دا اسم دی او که فعل دی. یؤمنون دا اسم دی او که فعل. زه ته وایي به چې آمنو دا فعل دی، خو ته چې فعل کار ته وایي. ایمان کار دی، کار. ایمان څه شی دی؟ آمنو یؤمنون. نو معلومیږي چې دا کار دی. ایمان کار ته وایي، گفتار ته دا ایمان نه دی. تلاوت ایمان نه دی، ذکرونه ایمان نه دی، نعتونه ایمان نه دی، تقریرونه ایمان نه دی، عمل ایمان دی. عمل نه به پته لګي چې ایمان شته که نشته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.